أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل ربي زدني علما صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفني عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طول بشوق أو عبدالله احترام سر دروش ربي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد على ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين زمان گران قابل صد احترامات صدر جلسة في طريقة رهبر ورحمة شریعت برادر محترم ومكرم جناب عبد الله سیفی صاحب مبارک اور زمان کرام قابل صد احترامات پیری طریقت رہبر و رہنمائی شریعت جناب عبداللہ المعروف فوجی صاحب مبارک زمان کرام قابل صد احترامات فضیلت الشیخ سید السادات جناب اشفاق شاہ صاحب مبارک زمان کرام قابل صد احترامات فضیلت الشیخ مناظر اسلام فخر احناف سید ایاز علی شاہ صاحب مبارک و دیگر علماء کرام مشایخ اعظام صوفیاء کرام کو اجازت استاس وړاندې یو څو مختصر خبرې عرض کول غواړم ربي کریم دې ما ته د حق سچ وینا او بیا پر موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي محترمو د ایمان نه بعد د مسلمان لپاره په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت هغه علم دی چې د دې نه بل یو لوی نعمت نشته او چاته چې الله جل جلاله دا نعمت ورکړي او یا د دې نعمت نه حصول لپاره قبول کړي نو پکار ده چې دا کس په دې باندې د الله جل جلاله ډېره شکریا ادا کړي د همدې علم په وجه باندې الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام ته خلافت رباني ورکړو او مسجود الملائکه یو ګرځولو نو د دې نه هم معلومیږي چې دا علم یو بهترین شی دی مقدمانو انسان ته دا سوچ پکار دی اگر چې فرشتې دا نوراني مخلوق دی د نور نه پیدا شوي دي او همیشه د الله جل جلاله په عبادت کې مشغول دي د رب کریم نافرماني نه کوي لکه څنګه چې رب کریم فرمایي لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون او حضرت آدم علیه السلام دا د خټې نه پیدا دی لیکن بیا هم الله جل جلاله حضرت الله جل جلاله فرشتو ته دا حکم کوي چې تاسو حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړئ آخر د دې وجه سره د دې وجه صرف او صرف دا ده چې حضرت آدم علیه السلام ته علم الاسماء یعنې د ټولو شیانو نومونه د هغې خواص او د هغې صفاتو علم حاصلو او فرشتو ته نه و حاصل دلته یوه علمي نکته شته
هغه دا چې حضرت آدم علیه السلام ته چې د کومو شیانو علوم ورکړی شوي وو په هغې کې مفسرینو مختلف اقوال ذکر کړي دي چې هغه تاسو په تفاصیلو کې کتلی شئ او همدغه شانه د علم اهمیت اندازه به تاسو ته د دې نه هم ولګي چې امام رازي رحمه الله په خپل تفسیر کې یوه عجیبه او ډېره ښکلې او ناشنا خبره لیکلې دی مبارک فرمایي چې کله حضرت آدم علیه السلام ته د موضوعاتو د ممکناتو د نومونو په وجه باندې دومره عزت عظمت شرافت شان او مرتبه میلاو شوه چې فرشتو حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړه دی مبارک فرمایي که اوس یو سړي ته د الله جل جلاله د ذاتو د صفاتو علم وي نو آیا هغه به د فرشتو د دغې تعظیم مستحق نه ګرځي بلکې خامخا به ګرځېږي او بیا مخکې فرمایي لیکي بلکې وایي دی خو به د الله جل جلاله د طرفه د دې اعزاز او د اکرام تعظیم مستحق ګرځېږي او بیا مخکې دا هم لیکي وایي لکه څرنګه چې حضرت یوسف علیه السلام ته د خوبونو د علم د تعبیر په وجه د قیدخانې نه د جیلخانې نه نجات میلاو شو وایي که اوس چېرته یو سړي ته د الله جل جلاله د کتاب علم وي د محبوب علیه السلام د احادیثو مبارکو علم وي وایي هغه به د نفساني خواهشاتو د شهواتو د قیدخانې او د جیلخانې نه خامخا نجات مومي او بیا امام رازي رحمه الله د دغې آیات لاندې چې وعلم آدم الاسماء كلها لاندې لیکلي چې کله الله جل جلاله د حضرت آدم علیه السلام شرافت د علم په وجه باندې ښکاره کړو وایي که چېرته د الله جل جلاله په نس یو بل شی اشرف وی نو الله جل جلاله به د حضرت آدم علیه السلام دا شرافت د هغه شي په ځای باندې د هغې په ذریعه باندې ښکاره کړی وی نو معلومه شوه چې د الله جل جلاله په نس باندې دا علم یو بهترین شی دی همدارنګې محترمو د علم د اهمیت او د فضیلت اندازه د دې نه هم کېدی شي چې د الله جل جلاله دې مخلوق ته اولنی پیغام اول وحي هغه د اقرأ ده یعنې اولوله یعنې دې امت ته د الله جل جلاله اول وحي او اول پیغام هغه د لوستلو تلقین دی او که موږ تاسو ظاهر ته وګورو چې د محبوب علیه السلام او د حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام په زمانه ترمنځ کې 571 سال زمانه تېره شوې ده چې په دغه وخت کې په عربو کې بتپرستي وه شرک و همدارنګې دومره جاهلیت و چې عربو به خپل ژوندۍ لورانې ښخولې همدارنګې دومره جاهلیت و چې یو بل باندې به ظلمونه کول د یو بل حقوق به یې ضایع کول خو لیکن د دې ټولو خبرو باوجود ربي کریمه د توحید متعلق وحي رانغله د دومره خبرو باوجود د حقوق العباد متعلق وحي رانغله د آخرت متعلق وحي رانغله خو بلکې اوله او لومبنی پیغام د ربي کریم وحي هغه د اقرأ متعلق وه چې تاسو د علم د لوستلو متعلق وه همدارنګې محترمو علم یو داسې عظیم صفت دی چې د دې په وجه باندې انسان د حیواناتو نه ممتاز ګرځي او د کفر د تیارو نه د رڼا هغه طرف ته راګرځي او یو داسې عظیم نعمت دی چې رب کریم چاته ورکړي همدارنګې محترمو د علم اهمیت او اندازه د دې نه هم کولی شئ چې رب کریم محبوب علیه السلام ته د علم د زیاتوالي طلب کولو حکم کړی رب کریم فرمایي وقل ربي زدني علما چې ای پیغمبر علیه السلام چې ای ربه زما علم زیات کړي نو محترمو که د دغې علم د یو بل بهترین شیز وی نو رب کریم به هغه محبوب علیه السلام ته حکم کړی وی د هغه د زیادت او همدارنګې محترمو بیا امام رازي رحمه الله یوه بهترینه واقعه نقل کړې ده دی فرمایي چې د محبوب علیه السلام سره د مازدیګر د لمانځه نه پس یو شخص ناست و یو سړی تشریف فرما او د حضور علیه السلام سره خبرې کولې وایي په دې کې حضور علیه السلام ته وحي راغله او ورته وفرمایلی شو چې دغه ناست کس چې تا سره کوم خبرې کوي دی به یو ساعت پس وفات کېږي او د دغه دنیا نه به ځي وایي چې کله محبوب علیه السلام دغه صحابي ته دغه سړي ته دا خبر ورکړو
ویا صحابي په دې خبره باندې ډېر پریشان شو ډېر غمجن شو او محبوب علیه الصلاة والسلام ته یې شو د الله رسوله داسې یو عمل ما ته وښایه چې په دغه لږ وخت کې زه هغه عمل وکړم او دا عمل ما ته ډېره زیاته فایده راورسوي محبوب علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې اشتغل بالتعلم تو مشغول شه په تعلم باندې یعنې ته په دغه لږ ساعت کې علم دین دا علم زده کړه محترمو راوي فرمایي چې محبوب علیه الصلاة والسلام حدیث باندې که چېرته یو بل شی بهترین وي او اعلی اشرف وي د حضور علیه الصلاة والسلام په خامخا دغه صحابي ده د هغه شي د زده کولو علم کړه د هغه شي د زده کولو حکم کړی دی دا دغه شی زده کړه نو معلومه شوه چې دا علم یو عظیم صفت دی یو بهترین صفت دی چې د دغه علم په ذریعه باندې انسان دا د الله جل جلاله محبوب جوړېږي رب کریم دې موږ تاسو ته دا توفیق راکړي چې موږ تاسو علم حاصل کړو بیا په خپل علم باندې عمل وکړو ما علینا الا البلاغ